بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. چې کله جبرائیل امین درې خبرې بیان کړې، نو جبرائیل امین ورته وایي چې یا رسول الله، الله رب العزت ما ته ارشاد وفرمایل چې ای جبرائیل امینا، ما محبوب یو محفل لګولی ده چې په هغه محفل کې د درې خبرې بیان کړي چې ما دا ډېرې خوښې دي، او د چلور یارانو هم هغه درې خبرې بیان کړي. جبرائیل امین ته لاړ شه، ته خپلې درې خوښې خبرې بیان کا، او بیا هغې نه پس ته دا ورته خبره وکړه چې الله رب العزت وایي چې ما هم درې خبرې ډېرې خوښې دي. یوه خبره مې دا ډېره خوښه ده چې په فاقې باندې صبر کولو والا بنده مې ډېر خوښ دی، چې دی په فاقې باندې، په لوږې باندې، تنګدستي باندې، غریبي باندې دی صبر وکړي. دا بنده مې ډېر زیات خوښ ده. او دوم مې هغه بنده ډېر خوښ ده چې دی په نیکۍ باندې سبقت وکړي، نیکۍ پسې زور وکړي، جان ستړی کړي، تک تک کرنے کی کرنا، کوشش پسې وکړي. او مطلب دا ده چې نیکۍ پسې وکړي، کوشش وکړي، سبقت په وکړي. مقصد دا چې نیکۍ پسې ځان ستړی کړي. دا بنده مې ډېر خوښ ده. او درېیم مې هغه بنده ډېر خوښ ده چې دی په خپلو ګناهو باندې نادم شي، په خپلې غلطي باندې څه شي، شرمنده سي، ندامت وکړي. دا بنده مې ډېر زیات خوښ دی. اوس ته وګوره چې په نیکۍ باندې سبقت، په فقر باندې صبر کولو والا بنده. په دنیا چې به تاسو بعضې کسان داسې کتلی وي چې هغه الله رب العزت دا ډېر غریبان پیدا کړي، خو ډېر نیک وي، چاته حال نه وایي، په خپل ځان باندې وږي تږي تېروي، او چاته د خپل زړه بهر نه رباسي. پورا نیکان وي، کور کې هم نیکي وي، پرهیزګاري زندگی وي. الله رب العزت دا بنده ډېر زیات خوښ ده. حدیث شریف چې راځي چې الله رب العزت په قیامت په ورځ باندې یو غریب مخکې ځان ته ودروي چې آب غریب وي خو نیک په ډېر زیات وي، نو الله رب العزت په دنه معذرت وکړي، چې به ونه وکړي، معذرت به ونه وکړي. حدیث شریف چې راځي لکه څرنګه چې یو ملګری د بل ملګري نه په څه خبرې باندې معذرت وکړي، الله رب العزت په دغه غریب نیک پرهیزګار انسان نه معذرت وکړي. څومره لویه خبره ده چې داسې نه چې ته خدای په غریب پیدا کړی، په غریبي باندې صبر وکړه. خو چې کوم انسان په محفلو کې یو خو مونږ د حالات نه ټیکېږي، یو مصیبت غم لا نه تلای چې بیا بل راشي، یو بیمار ملا نه روغ چې بیا بل بیمار جوړ شي. دا شکوې شکایتونه دي. بس مړه په مقدر کې به دا خبرې لیکلي، او دا قسمه خبرې، دا شکوې شکایتونه چې کوم کوي، نو دا صبر نه ده. ګوره صبر آده چې ته په خولې باندې ګوته کېږدې او په دو خبرو باندې مکمل غلی شي، یا پروردګار بس دا تعالی طرف نه دی. ځکه حدیث قدسی کې راځي چې الله رب عزت یو چې حضرت داود علیه السلام ته دا خبره وکړه، ای داوده، تا ته چې کله په روټۍ کې سړه ہوا سبزی مل جائے، خراب سبزی تا ته ملاو شي، نو سبزی ته مه ګوره، بلکې دې خبرې ته وګوره چې الله رب العزت کله رزق تقسیمولی ته هم یاد وي. دې ته مه ګوره چې دا خرابه ده. پروردګار چې رزق کله تقسیمولی نو ته هم یاد وي. نو پروردګار نه شکوې شکایتونه نه کول پکار، بلکې که داسې سخت حالات تر باندې راشي، بیماري تر باندې رااله، نو په هغې صبر وکړه. تنګدستي تر باندې رااله، نو صبر وکړه. یو ټیم روټۍ نه شو ته میلاو، نو صبر وکړه. موږ تبلیغ ملګرو کې دا بیماري هم وي. دو تبلیغ سره خو موږ رایسو که نه، خو دا خېټه نه ده. اوهو دا چې کومه موږ په سر تړلی وي، تاسو نه یادوم، عمومي خبره کوم. ګوره دا روټۍ نه ده، دا خو لکه اوس تبلیغ وي که نه،
تبلیغ وي نو خامخا کله سره یو بل جومات ته لاړ شي، کله یو ځای سبزي نه میلاوي، کله دو اسمان په سر یو خو د غوښې نه مونږ تنګ شو، د غوښې نه مو ځان نه خلاصېږي. چیرې سبزي راته پخه کو، دا څنګه سالن تا پخ کړی ده. او دا ټوکونه نه دي، ټوکونه ته مونږ ډېر لګو. او دعوت ته خو مونږ داسې خوشحالېږو. موږ سره یو تبلیغ کې یو کس و، چې کله دعوت ویله وایي دعوت کاکانه تر غړی کانه، د الفاظ دعوت کاکانه تر غړی کانه. دعوت ته خو چې کوم موږ خوشحالېږو. وایي یو دې کېدای شي که موږ ته الله رب عزت زیری باندې وکړه کنه چې تاسو جنتن کېدای شي دومره ډېر نه سو خوشحال، ځکه چې خو پټه خبره ده. او که چا داسې ورته وویله چې نن دعوت ته ښه دعوت ده نو بس نو ګوره دلته چې داسې بالفرض لږ کې تنګدستي راغله، لږ کې روټۍ یو ټیم نه شوه میلاو، چې شاید په طبیعت باندې نه دي، لږ کې مخ ته وروسته شوه، ځکه دا کور خو نه ده. نو په دو خبرو باندې شکوي شکایتونه مه کوه، په خولې باندې چټه چېرده کاڼی چېرده صبر په وکړه. څوک په ځان پوی مه که، څوک په ځان پوی مه که، ملګرو سره کښېنه او داسې لګیا یه په خندا په خوشحالي سره. ځکه رابعه بصري خو دا خبره کوله نه چې هغه یو نوجوان دی سره میلاو شوی، نوجوان سر تړلی و. ته چې نوجوانه دا سر د څه دپاره تړلی ده؟ وایي دا سر مې ځکه تړلی دا مې سر خوږېږي. وایي څومره عمر دی ده؟ وایي 20-25 سال عمر به مې. وایي دې نه مخکې د سر خوږ شوی ده؟ وایي نه. وایي چېرې د بیا شکر پټۍ تړلې وه؟ چېرې د شکر پټۍ تړلې وه که نن دې د شکوې شکایت پټۍ وتړله چې ما سر خوږېږي؟ رابعه بصري باندې چې کله بیماري راله لا څه مصیبت په پرانه ډېره به خوشحاله وه. شکر الحمدلله چې پروردګاره زما غونې بوډۍ هم تا ته یاده ده چې بیماري در باندې راوسته. نو په دو خبرو باندې صبر کول دا خو به ډېر لوی اعلی درجه ده. دا خو خیر موږ ډېر کمزور یو. ګورې یو د صبر که نه چې تا ته چې مصیبت ورسېدی که نه تا په هغې باندې صبر وکړه. یو دې نه اوچته درجه شته چې تا ته څه مصیبت څه غم تر ورسېږي او ته وکړې چې الحمدلله، دا به ډېر لوی اعلی درجه ده. امام احمد بن حنبل صاحب په دور کې راځي چې کله دا بادشاهي وق ونیولی او دته یې کوړې ورکړې او دومره سختې کوړې وې، نو درېیمه یا څلورمه کوړۍ چې ته ورخلاصه کړه نو ده وکړه الحمدلله. نو چې کله الله رب عزت بچ کړی شاګردانو ته چې استاد جي چې کله ته بادشاه ودرولې او تا ته یې کوړه تر خلاصه کړه او تا چې کله په جسم باندې کوړه وشنته دومره سخته کوړه وه چې جسم دې پرېسلی او وینې ورشي روانېستلې، موږ هلته چغې کړې. خو استاد جي موږ په دې خبرې حیران یو. یو کوړه امام احمد بن حنبل صاحب ته ورخلاصه کړه په دې پردوګاخ باندې چې لکه دا پردوګ دا سطر چې ښکاره سي، نو چې کله کوړه په وشنته نو لال پرې شوی او پردوګ ښکته روان شوی، نو داسې اسمان طرف ته وکتل چې پروردګار عزت مې وساتي. نو دا پردوګ د جسم پورې شخص وای. نو شاګردانو ته چې استاد دا الحمدلله دې ولې وویله؟ وایي الحمدلله مې ځکه وویله چې کوړې ډېرې سختې وې، سم مې زړه پرې کړی. خو درېیمه څلورمه کوړه چې کله ما تر خلاصه کړه که نه نو ما خپل زړه ته وکتل چې تګیرو دا زړه دې په دې خبرې باندې ولاړ ده، شکوه شکایت خو نسته پکې. نو زړه مې مکمل ما سره ولاړو او په دې خبرې باندې زه شکرګزار وم چې الحمدلله مې ځکه وویل چې ما زړه ما سره ولاړو، په دې خبرې باندې خفه نه وم. ګوره شکر وکړه. کوړې موږ ته خو یې په کوړې خلاصې کړې، وایي کوړه به یې خلاصه کړې لا نه وي چې کوکې به مو وري هلته مر سټاپ کې اورېدی شي. بعضې خلک وي داسې دا دو خلکو هغه د دا پولیس ول څوک ونیسي که نه دومره چغې کوي دومره خبره وي نه. موږ یو ملګری نیولی و ویله چې پوره شپه یې جوړن کړی و لاسونه نه او ویل چې بولو براس هر شبه دې پرداګۍ کېږي. خو وایي چې کومې کوکې وې ویله ما ته وایي چې ته کوکې نه کوې؟ ویل ما ورته چې موږ باندې الله راوستله صبر سره. وایي تا تکلیف نه تکلیف ولې نشته راته؟ تکلیف خو دې نه بل غټ تکلیف کېدلی چې ټوله شپه چا جوړن کړی لاسونه جڼېږي. ما ورته چې تکلیف شته خو بس الله راوستې ده، الله دې صبر راکړي. نو چې کله تا په زندګي په کم موړ کې داسې خبره راشي نو په اخ تکلیف په غم په مصیبت په بیماری کې صبر وکړه، دا بنده الله ته ډېر زیات خوښ ده. دومه خبره ده چې په نیکۍ کې سبقت کول ول بنده الله ته ډېر خوښ ده چې دی په نیکۍ تک تک کې
سترګې ډډې وي خدای بیا اشراق نه قضا کوي. رمضان کې خلک 3 بجې پاسي که نه بیا چې څرنګه سلام اړوي بیا د خوب ته بیړئ. دلته تا ته خوب درځي تر جومات چې وګرځه او خوب دباو کا اشراق وکا جومات کې تلاوت وکا خوب وتښتو ځان نه خوب خو به درځي بشري تقاضا دغه ده بیا چې ته کله اشراق وکې که نه نو الله رب عزت دا بنده ډېر بیا خوښ ده. ځکه حدیث شریف کې راځي چې الله رب عزت ته 3 بندگان ډېر زیات خوښ دي. په هغه کې یو دا بنده یو قافله ده یا تبلیغ والملګري دي چېرته روان دي 48 غنټې سفر یې وکړی نو چې 48 غنټې سفر وکړي نو سفر چې خو سره سخت تنګ سي یو بروټې به دې سره بیټې مسي په سیټ باندې به ناست دی پښې به دې خوږېږي سر به دې خوږېږي نو چې کله تر ورسېدې او ملګري دومره سخت ستړي چې بس هر سړی بسترې ته سر ورګډ کړي او ډایرکټ ودسي دا پته نه ورته ولګي چې پښې مو کوم طرف ته دي او سر کوم طرف ته یو بنده او دس وکي او الله رب العزت په نفل باندې ودرېږي دا بنده الله رب العزت ته ډېر زیات وخت او فرشتو ته وایي چې زما فرشتو ته وګوره د سره هم بشري تقاضا وه ده ته هم خوب راغلی خو دا بنده د ما محبت کې ما ته ودرېدی. الله رب العزت داسې بنده نه ډېر زیات خوشحالېږي. او یو هغه بنده چې دی دته الله رب العزت حسین و جمیله ښکلې بیبي ورکړې وي او دی بیبي سره پروت وي خو چې کله تهجد 3 بجې راشي او دی بیبي پرېږدي او لاړ شي او دس وکړي او بیا الله رب عزت ته ودرېږي داسې بنده نه الله رب عزت ډېر زیات خوشحالوي. او فرشتو ته وایي فرشتو وګوره که ده غوښتل نو دی خپلې بیبي سره هم مشغولېدای شوی خو د خپله بیبي پرېښودله او دی ما په محبت کې ما ته ودرېدی. فرشتو وګوره زما بنده ته. او دریم هغه مجاهد چې دی جهاد کې جنګیږي او دی یوازې پاتې شي او دی بیا جنګیږي مکمل ولاړ وي میدان جنگ پرې نږدي نو فرشتو ته الله وایي زما بنده ته دته مرګ په خپلو سترګو باندې ښکاري خو د ما دین سربلندي او د ما عشق او محبت کې هم بیا جنګیږي. دا 3 کسان نو الله رب العزت ډېر زیات خوشحاله چې نیکي کې سبقت کول. تاسو به کتلی وي په سفر کې خلکو لمونځونه لاړ شي خو داسې په وخت باندې چې دا پوره ستړی ما ته یو مشر دا خبره کوله خپله خو مې چېرې کتاب کې نه کتلی وایي چې یو لمونځ په تبلیغ کې په 49 کروڑ بدلیږي که نه وایي چې کله ته ستړی او جیت مقام ته ورسېدې او هلته دې لمونځ وکړه نو دا په 50 کروڑ بدلیږي. که په غرض تاسو ته ما ویله ما لرې کې به لمونځ نه کړو لمونځ به هلته کړو ملګري لرې کې ستړي شي او چا زړه نه غواړي او بیا یې لمونځ وکړو. داسې بنده الله رب عزت ته ډېر زیات خوښ ده. او دریم هغه بنده الله ته ډېر زیات خوښ ده چې دی په ګناهو باندې ندامت وکړي شرمنده سي نادم سي چې پروردګار وکړي ته مې خفه کړی ته مې ناراضه کړی. ځکه الله نبی اسلام حدیث شریف ته کل بني آدم خطاؤون و خیر الخطائین التوابون و چې دا ټول بني آدمان بدیانمان بندیان دا الله رب العزت وایي چې دا ټول چې د خطاکار دي و خیر الخطائین التوابون او ټولو بهترین هغه خطاکار دا چې په خپل ګناهو باندې توبه وباسي نادم سي پښیمانه سي او الله رب العزت ته ودرېږي او اوښکې له سترګو نه توی کړي یا پروردګار تا نه خپلمني وکړه ته مې خفه کړې. دا بنده الله رب العزت ډېر زیات خوښ ده. ځکه یو نبی اسلام ته حضرت جبرائیل امین رالی وایي یا رسول الله الله رب العزت غټې غټې تلې جوړې کړي دي او په دې تلو کې به دا ټول اعمال چې کېږي قیامت پر ورځ تولاویږي. دومره لوی لوی پلړې دي چې که دا ټول څیزونه ور واچوي نو دا هم سړی پسې تللی شي سوای د نادم سړي اوښکې. جبرائیل امین آب ولې الله رب عزت نه تلي وایي الله رب عزت وایي چې د دې 2 تلو کې دا ته نشي تللی دې بدله به الله رب عزت په خپله باندې ورکوي. دا امپورټنٹ چیز ده امپورټنٹ
تاسو به کتلی وي خلک امپورټډ شای په ډېرو پیسو هم اخلي. یو بیټرۍ وي که نه نو خلک څه ورته وایي وایي یاره وایي دا دې په څو کړې ده وایي جي دا خو مې ډېره ګرانه کړې ده. وایي داسې بیټرۍ خو پاکستان کې په 100 ملاویږي تا په 500 کړې ده. وایي په 500 مې ځکه کړې ده چې دا امپورټ دا جاپانۍ ده دا بهر نه راغلې ده. تاسې ورته وایو که نه. نو ګوره په اسمانونو کې هر څیز شته خو د ندامت ولې اوښ نشته دا امپورټډ شاید هلته فرښتې خو الله رب عزت پیدا کړي دي هغه کې خو شهوات او دا څیزونه نه دي ایښي بس څوک په سجدې دي او څوک په رکوع دي او خو جاړي نه او کې ګناه نشي ختلی. په جنت کې دا اوښ کې چې کومې دي دا امپورټډ شاید او جبرائیل امین ورته وایي چې یا رسول الله د مؤمن سړي اوښ کې دا به جهنم داسې مړ کی یوه اوښ کا چې جهنم به هم نارې لګیاږي دا څه شی ده چې زه یې مړ کړم. یو روایت کې راځي چې کله قیامت منظر وي نو الله رب العزت په انبیاو ته حکم ورکړي چې تاسو د خلکو شفاعت وکړو. نو انبیا به شروع سي خلک په جهنم نه رباسي جنت ته به پونځوي شفاعت به یې کوي. بیا د هغې نه بعده علماو ته الله رب العزت حکم ورکړي چې تاسو خلکو شفاعت وکړو. بیا به چې کوم د اولیاو ته بیا داسې عام بندگانو چې کوم نیکان وي حافظانو ته قاریانو ته اخر ته به یو کس پاته وي نو د هغې دا باڼه نه یو باڼه دا باڼه به الله رب العزت ته درخواست وکړي چې یا پروردګاره په دنیا کې دا بنده نه ده دا یو ورځ د په زړه کې د تا خوف راغلی او د سترګې نه دوره اوښکه راووتله چې یو باڼه پلون شوی یا پروردګار زه د دې خبرې ګواهي کوم. پروردګار به ورته وایي ای فرشتو دا بنده جهنم در وباسو. جبرائیل امین ته به حکم ورکړي دا بنده پر وباسي. الله رب العزت په د یوه باڼه شفاعت هم قبول دا اوښ کې پروردګار باندې دا بنده پروردګار ته ډېر زیات خوښ ده چې دا یې ناست وي او د عشق او د محبت ګرمې ګرمې اوښکې تویوي. دوستانو دا بنده پروردګار باندې ډېر زیات ګران ده. یو چې نبي صلی الله هغه محبوب و که نه وایي چې ورته ما ته جبرائیل امین راغلی او دی ورته وویله د جهنم احوال ورته بیان کړه. الله نو زه په جړا شوم او دومره زیات مې وجړل چې په اوښ کې مې سره مې دا ګیره لمده شوه دا ګیره مې لمده شوه. دا یو امپورټډ شی ده چې الله رب عزت چاته ورکړی وي او دا اسې دا نه میلاویږي. دا به څه کوي دا به پروردګار نه غواړي چې د باطن صفایي په اوښ کې تا سترګو نه ځي او چې باطن دې صفا نه وي بیا باطن باندې محنت کوي. الله رب عزت دې تاسو موږ ته په دغو خبرو باندې